अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब څنګه تاسو خیر جی خیر خیریت دی؟ یو سوال مې دی عرض مې دا کوو چې یو زنانه ده کونډه بیوه هغه وفات شي او هغه په ژوند کې هغه مور پلار او خاوند هم وفات شي او د دې کونډې بال بچ هیڅ څوک هم نشته او د دې چې کم کونډه وه یعنی چې کم وفات شوه د دې خویندې درې او دوه وروڼه دا 15 کسان ژوندي دي. تپوس کا دا مې کول غوښتو چې اوس دا چې کم کونډه وفات شوه د دې چې کم مال حال دی ایکس وائی زیډ لږ دی که ډیر دی نو هغه د دې وروڼه خویندې خپلو کې به څنګه به تقسیموي. او بل سوال دا دی چې د دې کونډې یو خور وه هغه هم د دې په ژوند کې وفات شوې ده. آیا د دې په مال حال کې د کونډې چې کوم وفات شوې خور ده هغې بچي هم د دې حصہ از روی شریعت اخیستی شي یا نه؟ دا مې سوال دی جی. جزاک الله جی. الله دې ستاسو عمر کې او ستاسو علم کې ډېر ډېر برکتونه واچوي. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. روزانه تاسو دا تپوس کړی دی یوه زنانه ده کونډه زنانه ده د والدین د په ژوند کې وفات شوي دی او خاوند په ورثو کې دوه وروڼه پاتې دي او درې خویندې پاتې دي. دا مال به څنګه تقسیمیږي؟ او تاسو بل دا تپوس کړی دی چې د دې زنانه یوه خور د په ژوند کې وفات شوې ده آیا د هغه وفات شوي زنانه اولاد ته د دې خور په میراث کې څه حصه ملاویږي او که نه؟ شریعت د دې په باره کې څه وایي؟ نو دا ستاسو هغه د سوال خلاصه وه. نو والدین یې وفات شوي دي او خاوند یې وفات شوی دی نو د دوی خو اولاد یې نشته دی دوی خو ختم شو ځکه په ورثو کې والدین هم راځي او خاوند هم راځي هغه نشته دی نو د دوی حصه ختمه شوه. باقي کومه خور چې وفات شوې ده د په ژوند کې د هغه هم حصه ختمه شوه نو د هغه اولاد ته د دې ترور په مال کې حصه نه ملاویږي. باقي دوه وروڼه دي او درې خویندې پاتې دي دوی عصبه وګرځېدل نو دوی عصبه څلور قسمه دي دا پکې دریم نمبر دی. عصبه بنفسه 4 اصناف جزء المیت واصله وجزء ابیه وجزء جده. نو دا جزء ابیه دی رونو خویندې نه د پلار جز دی نو دوی عصبه وګرځېدل د دوی د مال به اوه حصې کوي دوه بالکان والی او یوه حصه به دې جنکو ته ملو شي. البته که چېرته تاسو مال وي یا ځمکه وي نو هغه موږ ته راولېږئ به درله تقسیم کړو هغه به درله هم وضاحت وکړو. خو تاسو دا هم سوال کړی چې څومره حصه به رسېږي نو هلکانو له به دوه حصې ورکوي او جنکو ته به یوه حصه ورکوي او کومه خور چې وفات شوې ده د هغه اولاد ته د ده په مال کې هیڅ نه ملاویږي.